نو د دې عنوان دی غولولي. غولولي خو تاسو پیژنئ، یو ماشوم سړی وغولئ، پرمیټ وله ورکړي وایي غولئ، چا له ټاپي ورکړي وایي غولئ. یعنې د غولولو مطلب دا دی چې ډېر شی دغه دي ده د دې موخې سره. پښتانه خلکو همیش دی غولولي، پښتانه خلکو همیش دی غولولي، په خواږه او په پستۍ دی وهلي، په خواږه او په پستۍ دی وهلي، او د لنډپاره جذباتي فطرت په وجه، د لنډپاره جذباتي فطرت په وجه په ناره د بادرۍ دی تېروتلي. د لنډپاره جذباتي فطرت په وجه، د لنډپاره جذباتي فطرت په وجه په ناره د بادرۍ دی تېروتلي، او خپله ژبه او غصه دشمنان دي، خپله ژبه او غصه دشمنان دي، په ناحقه یې اکثر یو بل وجلي، په ناحقه یې اکثر یو بل وجلي، او دوراندیشه مشران ورپکې کم دي، دوراندیشه مشران ورپکې کم دي، او کشران وی همیش اورته دنګلي، کشران وی همیش اورته دنګلي، او که سبق ورته د صبر زغم سوخایي سیوا، که سبق ورته د صبر زغم سوخایي، د هغې محفل نه لرې تښتېدلي، د هغې محفل نه لرې تښتېدلي، او راځئ چې پې ورځو باندې مین دي، راځئ چې پې ورځو باندې مین دي، دا بیا ته یم، راځئ چې پې ورځو باندې مین دي، او ماشومان یې په دې ټیل کې چقولي، ماشومان یې په دې ټیل کې چقولي، او کار اول کړي بیا سوچ فکر کوي وروستو، کار اول کړي بیا سوچ فکر کوي وروستو، همیشه په خپلو کړو دي دردېدلي، همیشه په خپلو کړو دي دردېدلي. او دا په آخر یو بند دی چې خپل منځي د اتفاق تړونې نشته، خپل منځي د اتفاق تړونې نشته، د وختونو خامارانو په هر دور کې خوړلي، د وختونو خامارانو په هر دور کې